زه ستاسو په وساطت پولیس انتظامیې ته هم ویم، عدلیې ته هم ویم چې د دې بالکل داسې تحقیق وشي چې بالکل شفاف او شفاف او چې څوک هم پکې ملوث وي. او زه به دا هم ډیمانډ وکړم چې د دوی دا کم کسان دي دا چې دوی سره څوک ټوپک کوتک دغه ګرځوي دغه هم د پکې شامل تفتیش کړي، ځکه چې د کور ته مواد ښودل دا خو زما په خیال هسې د عقل نه بار خبره ده. زه یېرېږم چې دې الیکشن دپاره دا ډرامه خو فلاپ شوه، ځکه چې د عمرزو هر کس ورپورې خاندي چې دا ډرامه ده. زه یېرېږم چې دا بل رور چاته قرباني نه کړي په دې کې چې بیا الیکشن کې دی راشي او د مکر جړا کوي، نو خدای دې نه کړي چې داسې سټیپ والي. خو ما سره یره د زه انتظامیې ته هم ستاسو په وساطت باندې اپیل کوم چې لږ خیال وساتي چې دا بل رور پکې قرباني نه کړي دا کشرې او په ده باندې بیا سیاست ونه کړي چې وګوره دا چلو شو نو پکار دی چې انتظامیه پې پوره نظر کږدي او عوامو ته هم چې دا دومره دروغ، دا دومره اکټینګ، دا دومره ډراما دا صرف او صرف د دې الیکشن دپاره یو سټنټ دی. جدید ټیکنالوژي ده چې زما کیمرې ټیک وي چې د هغې سر نه راته پته لګي چې څوک زما د حجرې ته را روان دي، چې ما ته یې پته لګي د هغې ریکارډینګ کېږي چې بیا زه ګورم چې زما د حجرې سره څوک لاړل. نو دا هم د دې خبرې نه دا هم واضح کېږي چې دشمني نشته، دوی صرف سیاست پې کوي او زمونږ په نوم دوی وخوړه. بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او زمونږ موقف معلومېدو دپاره تکلیف وکړو. لاول خو پرون زه زمونږ تاریخو والد صاحب ورونه مې هلته تلو، زه هم پېښور ته تلو وم، خو زه زما څخه خپل بېل کار و. زه هلته لاړم، بیا تقریبا ماښام لیټ راغلم، بیا زمونږ شب قدر کې جلسه وه، زه غیله لاړم. نو پرون ما ګینې ملګرو ما ته پرون فونونه مو کړل او زه خبره هم شوم چې دغه شان دی خبرې شوي دي ستاسو خلاف. خو چونکې پرون بیا دغه جلسې د وجې نه مونږ د شپې 10 نیمې بجې کور ته زه راغلم، نو ما پرون وضاحت پیش نه کړی شو. نو زه بیا ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو نن راغلی او اوس به زه تاسو ته وضاحت وکړم. لاول خو زما په خیال چې دا کومه ډراما پرون دوی جوړه کړې ده د عمرزو د عام ولس نه چې تاسو تپوس وکړئ، عام سړي نه تپوس وکړئ، نو ټول خاندي او هر چا ته پته ده چې دا یو ډراما ده. الیکشن را روان دی او کله چې نواز شریف صاحب ملک ته راغی نو د ډیرو خلکو یقین شو چې الیکشن زیات چانسز دي. نو هر سړی اوس الیکشن دپاره خپل هلې ځلې کوي. نو دا کومو کسانو چې پرون دا ډرامه کړې ده هغوی سره د ولس او د عوام دپاره څه نشته چې دوی عوامو ته خپل څه کارنامې وښیي، څه خپله کارکردګي وښیي. دوی مخکې په مونږه د دروغ FIR کړي دي او د مکر جړه یې کړې ده او الیکشن کې د کارکردګۍ ورسره سني، عوامو د ښېګړې دپاره ورسره سني، همدغه د مکر جړا کوي. نو الیکشن چې را روان دی نو اوس د دغې دپاره دوی دا ډرامه وکړه چې مونږه څه به خرڅو. نو هغه تاسو چې هغه طریقه به ګورئ، دلته وایي چې 15-16 کیلو دغه شوی دی، مونږ ته بم ایښولی شوی دی، چې کم ریپورټ دی هغه زما خیال دی د 1.5 کیلو دی. نو دغه کې هم دومره تضاد دی. بل د ده دی وایي چې زما دشمني ده، زما دومره ډیر کسان دي، دا خو د ده هغه د ملګرو یا د دوی بیا ډیره ناهیلي ده چې د دوی حجرې سره یا د دوی کور سره دغلته څوک دا مواد ایږدي. نو زه نه پوهېږم چې دا څه ډرامه ده. او دویمه ډرامه دا ده چې دوی اوس انتظامیې باندې دا پرشر اچولو کوشش کوي چې مونږ له یا سیکیورټي راکړي یا پولیس راکړي، باوجود د دې چې دوی سره اوس هم 4-5 پولیس شته او ګینې یو ورور
ام پی ای پاتې شوي دا دوه پکې هسې تاویږي را تاویږي هغوی سره هم پولیس باقاعدګۍ سره ګرځي نو دوی یو د الیکشن د ډرامې دپاره او یو په انتظامی پریشر اچولو دپاره چې مونږ له پولیس یا سیکیورټي راته ملو شي دا ډرامه کړې ده شکر الحمدلله مونږ نه داسې کارونه کړي دي نه داسې سوچ کوو تاسو په خپله د عمر زو اوسېدونکي په مونږه زما په والد صاحب زما پرونو زما د مرګرو باندې چې تاریخ نه راتلل هغې کې دماکه وشوه زما په والد صاحب هم دې خلکو دماکه وکړه هغې کې تقریبا زمونږ یو ملګري شهید شو 10-12 کسان پکې زخمیان دي هغه ظفر الله خان وختي براغلو کې دي چې تاسو لوی هغه غریب پکې اوس هم خپه کنډمه ده همدغې بم دبه کې داسې زمونږ نور ملګري غریبانان څوک د چا ملا خوږ د چا خپه خوږ دا هم د دغې دماکو نتیجه وه زما په والد صاحب شوي د هغې د وجې نه هغه د سترګې نظر یې تللی دی نو دا ټول دا ایکسپرټ دي دا کارونه کوي مونږه بیا دا بل بیانم د دې رور دا مې وکتو بالکل زه ستاسو په وساطت پولیس انتظامیې ته م ویم عدلیې ته م ویم چې د دې بالکل داسې تحقیق وشي چې بالکل شفاف او شفاف او چې څوک هم پکې ملوث وي او زه به دا هم ډیمانډ وکړم چې د دوی دا کم کسان دي دا چې دوی سره څوک ټوپک کوتک دغه ګرځوي دغه هم د پکې شامل تفتیش کړي ځکه چې د کور ته مواد ښودل دا خو زما په خیال هسې د عقل نه بار خبره ده نو دغه هم پکې شامل تفتیش کول پکار دي او نور بالکل زه نه پیږم چې دا دومره دروغ دا دومره اکټینګ دا دومره ډراما دا صرف او صرف د دې الیکشن دپاره یو سټنټ دی شکیل خان هغوی خو یو دا خبره چې زموږ باندې دوی پرله پسې حملې هم کړي زموږ پکې رور تللی دي 8 کسان پکې نور تللي دي نو د هغې باره کې تاسو نه بالکل جی په مونږ د دروغو اف آی آر کړي دي نه په مونږ په دوی حمله کړې ده نه پکې څوک پکې شکر الحمدلله هغه خلکو ته هم پته ده چې څوک دوی سره شهیدان شوي دي هم دا خبره ورته پته ده چې دې کې مونږ نه ملوث وو دا د دوی ډرامه ده او دا هم دروغ وي چې 10 کسان را سره مړه شوي دي مونږ باندې حملې شوي دي زمونږ پکې کس شهید شوي دي 10-12 کسان هم پکې زخمیان شوي دي اوسه پورې غریبانان هغه زخم یې شته په مختلف بدن په حصو باندې او هغې نه متاثره دي بالکل جیزس تاسو ته ویم چې نه مونږ په دوی مخکې حمله کړې ده او نم دا کړې ده او نه شکر الحمدلله داسې اکټیویټیز کې ملوث وو بالکل د دروغ اف آی آر ما درته وویل که نه چې تاسو الیکشن کې وګورئ دوی هم دغه دپاره دا لوبې کوي او زه یریږم چې دې الیکشن دپاره دا ډرامه خو فلاپ شوه ځکه چې د عمرزو هر کس ورپورې خاندي چې دا ډرامه ده زه یریږم چې دا بل رور چاته قرباني نه کړي په دې کې چې بیا الیکشن کې دی راشي او د مکر جړا کوي نو خدای دې نه کړي چې داسې سټیپ والي خو ما سره یره د زه انتظامیې ته هم ستاسو په وساطت باندې اپیل کوم چې لږ خیال وساتي چې دا بل رور پکې قرباني نه کړي دا کشرې او په ده باندې بیا سیاست ونه کړي چې وګوره دا چلو شو نو پکار دی چې انتظامیه پې پوره نظر ایږدي او عوامو ته هم ویم چې په دې لږ نظر ایږدي او بیا اخر کې ویم چې بالکل د دې خبرو په سختو ټکو کې زه دا ویم چې نه مونږ په دوی حمله کړې ده او نه شکر دی مونږ دې کې انوالو د غټو ویښتو والا هغوی یو خبره کوي چې دوی دغه غټو ویښتو والا ساتلي دا کم غټ ویښتو والا چې کوم دي دا زیات خطرناک دي او د دوی د لاسه د صدر صاحب دا خو ګوره خندام راشي دا خو اوس چې چا ویښته غټ وي او څنګه اوس زما ویښته نشته کم دي نو زه به غټ ویښته څنګه پرېږدم اوس زما ملګرو له خدای ښکلي ویښته ورکړي وي هغوی غټ کړي دي آیا دا قانون کې څه جرم دی ما ته تاسو د پاکستان په قانون کې دا وښایئ چې دلته غټ ویښته
پرېښودل جرم وي نو بالکل زه مجرم یم او دا خو دې غریبانانو د سنت په نیت پریښي دي چا به مطلب ویښتې غټ دي په دغې صورت پې پریښي نو دې سره آیا زما سره کسان غلط ریکارډ والی زه ګناهګار هغوی څه جرایم پیشۍ زه ګناهګار زما ملګري دي خدای دې عزت وکړي ښکلې ویښتې دي غټ غټ ویښتې دي نو اوس د چا په خواهش خو څوک ویښته صدر صاحب نشي پرېښودی چې زه به دومره ویښته پرېږدم یا به زه دومره پرېږدم او یا خو به دا ني چې زه د یو خاص کسانو دپاره وایم ټولو پښتنو زمونږ ټول پښتانه اکثریت نسوار هم کوي دغه هم کوي خو زه د خاص دا چې چا دا خبره کړې ده اوس ستا شانتې خو خوله کې څوک نسوار نه چې 24 ګنټې د خوله کې نسوار پراتی او خلکو سره خبرې کوي نسوار دي ځي نو غټ ویښته پرېښودل څه جرم نه دی ما ته وښایه چې د پاکستان په قانون کې غټ ویښته پرېښودل جرم وي ګناه ده خلاف قانون وي نو بیا خبره ټیک ده یو خبره ما نه پکې هېره شوه یو خوا دوی دعوی کوي چې زمونږ دومره سخته دشمني ده او زمونږ داسې دي او د مکر جړا کوي او بل خوا وایي چې زمونږ د 2 میاشتو نه کیمرې خرابې دي نو دا خو د دوی ډېر ناهلتوب دی ډېر غفلت دی یو خوا جړا کوي چې دا چل دی دا ما ته خلکو بم کېښودو ما سره خلک نقصان را رسوي پکار دی چې ستا خو اولني چې د چا دشمني وي هغه خو اول دغه ته خیال کوي چې یاره زه په کمې لار به ځم زه به کیمرې زما کور داسې ځای کې دی چې دلته هر وخت کس مې ودرولي ما دلته نن سبا جدید ټیکنالوژي ده چې زما کیمرې ټیک وي چې د هغې سر نه راته پته لګي چې څوک زما د حجرې ته را روان دي چې ما ته یې پته لګي د هغې ریکارډینګ کېږي چې بیا زه ګورم چې زما د حجرې سره څوک لاړل نو دا هم د دې خبرې نه دا هم واضحه کېږي چې دشمني مشمني نشته دوی صرف سیاست پې کوي او زمونږ په نوم دوی وخوړه هر ځای کې په دې نوم یې وخوړه چې چته کېږي زمونږ د هغوی سره دشمني ده زمونږ دې سره دشمني ده چې په دې د خپل نوم جوړ کړي او ویې خوړه صرف خوراک دپاره او د خپل ناولي سیاست دپاره نو زما په خیال چې دا قیسې څوک اوري تاسو یقین وکړئ سار نه داسې خلک چې څه میلمانه راځي هغوی خاندي چې دا بیا ډرامه ولې ده ټول په خپل هغه خپل سوال هم کوي او بیا د هغې جواب هم ورکوي چې الیکشن را روان دی نو دا دوی سره څه شته نه نو دغه دپاره دا ټولې ډرامې کېږي شکیل خان هغوی د سرکار نه د ادارو نه دا مطالبه کړې ده چې شفاف تحقیقات دې وشي تاسو په دغه مطالبه کې هغوی سره شریک یې 200% چې دوی چې ته خپل عمر کې چې ته د سړیتوب خبره کړې ده یو خبره یې کړې او زه دې یو خبرې سره 100% نه 200% اتفاق کوم چې بالکل بلکې زه خو چیف جسټس ته هم دا اپیل کوم چې غو یو عدالتي کمیشن د دې جوړ کړي او انتظامیې ته هم کوم د پولیس مشرانو ته هم کوم نورو ادارو ته هم کوم چې بالکل د هرې ادارې نه دې پکې کس والي او شفاف او صفا تحقیقات دیو کی او پکار دی چې بیا دا څوک غلط الزام لګی د خپل ناولي مقاصد لپاره چې دوی لم بیا سزا ورکړي شي خو 100% 200% زه دې خبرې سره اتفاق کوم زه مطالبه کوم چې بالکل تحقیقات دیو کې چې دا څنګه دغلته دا بم مواد راغلل بقول د دوی څنګه د دوی کور سره کېښودلی شو بالکل زر ته زره د دې پکار دی چې خلکو ته د ولس ته وښیي چې دا څه وجوهات و د دا تحقیقات څه نتیجه ورسېږي